او خپل اوقات نه دي هیرول پکار. ګور هر چا باندې څومره سخت حالات راغلي، څومره سخت هر چا تیری کړي، نو تعالی الله رب العزت چې کوم دی وخت درکو، پیسې درکړه، دکان یې درکو، نو د دې اوس غریبانان خلک په دې کې مه هیروه. د ایاز باره کې یو واقعه راځي د محمود غزنوي بادشاہ سره چې کوم دی یو خادم ایاز نومیو. اکثر شاعرانو په شعرونو کې یاد کړي، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نو ایاز د یو خادم د ډیر زیات خو ځکه دا ډیر زیات مخلص او هغه ول ډیره طریقې ورکړه د راز باز خبرې به د سره کولې دی ایاز سره، اعلان کې دا خادم نو چې کوم وزیرانو او په لوی لوی پوسټونو باندې هغه باندې به دا بد لګېدو. لکه زمونږ چې غریب سړی په موټر کې بد راته ښکاري، یا مولا سړی چې کوم دی په ښه سوټ کې او په ښه ګاډي کې راته بد لګي. څه وخت یو ما دلته ترجمه کوله، هلته به راتلم ترجمې له، نو موږ به د دې خیال ساتو چې هلکه دلته مونځ ورکوو ترجمه کوو، نو لږ صفا سوتره کپړې به مې واچولې. نو ما ته یو مقتدي ویل دلته یو کس دی دا مفتي صاحب مې ډېر خوښ دی، خو دا چې دا د کاټن کپړې اچولي او داسې ناس کې را روان وي په دې کې مې نه دی خوښ. نو بهرحال عزتمندو مولا سړي سره غریبانانو سره دې سره حسد او کینه نه دي کول پکار. نو محمود غزنوي سره چې ایاز و هغې سره به هغه وزیرانو ډېر زیات حسد او کینه او بغض کو. محمود غزنوي به یو ناشنا کار کو، هغه ځان له داسې یو المارۍ شان جوړه کړې وه او د ورځې به یو ځل خامخا هغه المارۍ کولاوله او د هغې زیارت به یې کو کتو به. نو دې وزیرانو به کتو چې دا سړی په دې کې څه کوي. نو چې د کوم سړي ذهن خراب وي هغه غلط سوچونه کوي. الاناء یترشح بما فیه، وایي د لوښي نه هغه څیز راساسي چې کوم په هغه لوښي کې پروت وي. نو چې لوښي کې ګند پروت وي لاندې ګنده څاڅکي راځي، او چې لوښي کې زمزم او شات پراته وي نو هغه ترې څاڅي. د شیطان سړي ذهن شیطاني سوچونه کوي همدغه ترې راساسي. هغوی ویل چې دا د المارۍ کې څه ګوري، هغوی ویل کېدای شي دا د بادشاه نه څه غلا کوي او قیمتي څیزونه دلته ږدي. نو بادشاہ ته یو ځل شیطان توب وکړل، چغلي وخوړله چې ګوره دا جی په ده باندې زموږ شک دی چې دا غلا کوي. هغه ورته ویل ګوره سړیه غریب سړی دی، پرېږدئ دې سره ستاسو څه کار دی. نو ویل نه جي د باندې زموږ شک دی. بادشاہ ویل ټیک ده راوبې غواړو. ویل روزانه دا د المارۍ لذي دي کې څه کوي، زموږ هر څیز ته پام وي او خیال وي. نو بهرحال عزتمندو هغه ایاز راوغوښته، ویل لکه د المارۍ کې ته روزانه څه کې ځای راځي؟ ویل چې دا زما خپل ذاتي کار دی، دې کې خو ما سره د چا کار نشته. ویل نه د خلکو تا باندې شک دی، نو لہذا ته به موږ تفتیش کوو، د دې به ته د تالاشۍ موږ له اجازت راکې. هغه ورته ویل جی دا زما خپل ذاتي کارونه دي، دې کې را سره کار مه لرئ، غریب سړی یم، دا خو بار بار کله دوی یو خبر راوالي کله بل خبر راوالي، یو ورځ نه شوه. ویل نه، خو د محمود غزنوي په ده باندې یقین و چې دا مخلص انسان دی، صادق انسان دی، او د هغه صداقت یې دوی ته بیانو. نو ویل بس چابي راکه. ایاز چابي ورکړله، زر ورته څلور پنځه کسان رامخکې شو، ته ماله راکه ته ماله راکه. تاله یې کولا وکړه، چې المارۍ کولا وکړه، نو هغه ویل دې کې به ملغلرې پرتې وي او مثلا کرنسي به پرته وي او پیسې به پرته وي. چې ویې کتل هغې کې درې یو زاړه څیزونه پراته، یو پکې زړې سپلۍ وي یو جوړه، یو پکې زوړ یو کمیسو، او بل پکې یو زوړ پرتوب لنګو. بس ټول خلک حیران شو چې روزانه د دې څیزونو زیارت له دا راځي او روزانه یې ګوري. نو بادشاه هغوی خو ډېر زیات خړسترګي شو. بادشاه ته تپوس کوي چې ایازه دا خو ډېر ناشنا څیز تا ساتلی، په دې زړو څیزونو باندې څه کې؟ هغوی بادشاه سلامت دا د دې دپاره روزانه ګورم چې خپل اوقات رانه هیر نه شي. ویل څه مطلب؟ وایي زه چې کله ستا د دربار ته رالم په دقه وخت کې زما په بدن باندې دقه درې څیزونه پراته وو، دقه زړې سپلۍ، زوړ کمیس، زوړ پرتوک. اوس خو ته ماله ډېر عنایات راکړه، ما باندې دې ډېر خیال ساتلی دی، زما ډېر زیات خیال ساتي. نو دا څیزونه او دا خوراکونه او دا جامې د انسان نه خپل هغه اصلیت هیروي، هغه اوقات ته هیروي. انسان ته هغه زاړه اوقات به یاد نه. نو د دې وجې نه زه د خپل دې زړو کپړو روزانه چې کوم دی زیارت کومه،
او زه ځان ته وایم چې ګوره ته دا سړی وي، ته دې بادشاه سړی کړې، تا باندې د دې دربار ډېر عنایات دي او تا باندې د دې ډېر احسانات دي، خپل اوقات چېرته هیر نه کړې. نو د بادشاه مینه محبت هغه سره نور هم زیات شو او خلک هم حیران شو. نو دغه رنګې زکات ورکول پکار دي، خپل اوقات نه دي هیرول پکار. هر چا باندې غریبي راغلي، دا قسم قسم حالات راغلي دي، نو د دې وجې نه خپل اوقات نه دي هیرول پکار.